نو ټول دا د عملونو په ورځ د قیامت باندې حق دی، خامخا به اعمال تللی کېږي. نو یو کس ته دا خبره نه کوي چې عمل مونږ وکړو، عمل به څنګه تللی کېږي. مونږ روژه ونیسله، مونږ زکات ورکو، مونږ حج وکړو، مونږ مونځ وکړو، مونږ ذکر وکړو، دا به څنګه تللی کېږي؟ نو الله جل جلاله هغه قادر مطلق ذات ته، په هر یو څیز باندې قدرت حاصل دی، هر څه په قدرت کې دننه دي. نو الله کولی شي. او اوس د جدید څیزونو خو زمونږ هغه اشکالات ته خلکو نور ټول ختم کړل، لکه هوا دا تللی کېږي، ګرمي او سړزي دا مخکې چا نه شوه تللی، اوس تللی کېږي. دغه رنګې بجلي دا اوس تللی کېږي. انسان تبه ده، ترمامیټر والا خوله کې کېږي او تللی، تبه سوره ده، دا تللی کېږي. نو هر یو څیز تللی کېږي. نو الله جل جلاله هغه په هر یو څیز باندې ورته قدرت حاصل دی. الله قادر مطلق دی. نو الله جل جلاله تللی شي. الله هر قسمه څیزونه تللی شي. نو دا ټول د وزنونو د اعمالو دا په ورځ د قیامت باندې الله جل شانه کوي. البته حدیث مبارکو کې دا هم راغلی دي چې حدیث مبارک کې راځي چې په قبر کې د انسان دا نیک اعمال شي، دا به د ښکلي او ښایسته سړي په شکل کې درته راشي. یعنی د اعمالو له شکلونه هم الله جل جلاله ورکوي. خو که شکلونه نه ورکوي نو الله جل جلاله تک شانتې تللی شي. خو بعضې احادیثو کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د انسان په قبر کې دا نیک اعمال دا به د ښکلي سړي په شکل کې راشي. یا احادیثو کې راځي چې د دا بد عملونه دا به د مارانو لړمانانو په شکلونو کې راځي. کوم سړی چې د خپل مال زکات نه ورکوي، نو دغه زکات نه ورکول د دې نه به چې کوم دی یو غټه اجدها جوړه شي او په دې سړي په قبر کې مسلط شي. دغه رنګ بل یو حدیث مبارک کې راځي چې نبی علیه السلام فرمایي چې سوره بقره او سوره آل عمران دا په ورځ د قیامت د 2 وریځو په شکل کې راشي، درنو وریځو په شکل کې. او په ورځ د قیامت په خپل قاری باندې څوک چې د دې تلاوت کوي دا په سوريږي په ورځ د قیامت باندې. نو اعمال لبا الله جل جلاله شکرونه ورګي او الله جل جلاله به دا اعمال تلی په ورځ د قیامت په الله اعمال تلی او هر قسم عملونه. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په ورځ د قیامت په کما کلمت طیبه چې مونږ وایو لا اله الا الله، د دې نه به هیڅ چیز وزنی نه وي، د دې نه به هیڅ چیز وزنی نه وي. نبی علیه السلام فرمایي چې زما د امت نه به یو کس منتخب کی الله جل جلاله او یو کم سل رجسټرونه دا به هغه د بدو اعمالو کولو کی، یو کم سل رجسټرونه د بدو اعمالو به کولو کی او دوره به یو رجسټر وي چې تر کومه پورې د انسان نظر لګي او ټول به د بدونه او د ګناهونو نه ډک وي. دا کس په ځل کې سوچ کوي چې زه برباد شوم، تباه شوم، اخره کې به یو پرچی چې کوم دی راوړل شي او د پتله د نیکو کې به واچول شي. دی به بیا خپه شي، الله تبع عرض کې الله دا پرچی په دې دوم رجسټر مبارک کې څه کار وکي؟ الله به تو فرمایي چې نن په تا باندې ظلم نکېږي. نو چې هغه کلمه کې بسلی کلی په هغه پرچه کې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، کلمه طیبه به لیکلی وي. نو چې هغه په دې کې خودلی شي نو هغه یو کم سل رجسټرونو والا چاولې به بروخیږي او د الله د نوم بدرون شي. نو نبی علیه السلام او فرمایل چې د الله د نوم نه یو سیس چې کوم دی وزن نشته دی، د الله په نوم کې ډیر زیات طاقت الله چولې. دا هلاکو خان دي په یو علاقه باندې لاړل، دا ډیر ظالمان، دومره ظالمانو چې په اس باندې بروانو تګي بشونو اس شاله به تور را پرې خدل، نو باغې به خلک کې خدله داغه نه به وینو اسکل او ډیر سناشنا غونډه کې خلکو نو ډیر ظلم به کو. نو په یو علاقه باندې لاړل، نو دی چې په کومه علاقه باندې تلل نو داغه نه د دې تلونه مخ کې به خلکو غلا کې خوشی نو غلا کا ټوله خوشی شي و یو کس جمعات کې ناست نو د خپل کسانو دی ورشه وګوره څوک غنښت دي هغه حضرت ټول خلک تختیدلې دي ورشه تاسو بیا هم تعالی شوی کو څوک چرته کی پاتې شي دی جنرال په جمعات کې یو کس ناشته هغه 1900 کړه و توا چولې دغه علاقو خان ته پیش ورته دا کس پاتې شوی دی ته ورګه ټول خلک تختیدل ته دومره بهادر شته نه تختیدلی
هغه د خلکو خپل کورونه پرې خودل زه د الله په کور کې ناس ومه ما د الله کور شاته پرېښی او د الله کور که بل ځای تلم هغه هم د الله ځای وي د الله ملکیت په ولته کې نو چېرته تښتېدم نو دو سره خبرې کوي زه تا وجنم او دې کې د ډېر په اخلاص سره وي الله د الله نوم یې واغست او څنګه د الله نوم واغست هغه کړی په ځمکه باندې پرېوتې وشلېد علاقو خانه قسم دی زری رسوي وي بل بیر کوئی الله نه وای هغه چې راوستو پر خپل جمعات کې په کوم ځای کې چې وینو تا ته بچ کم دی اختیار وکړو دلته کې پاتې کو چرته کې زی خو زموږ طرفه تا ته بس نقصان نه دررسي خلکو ته تاول پرې خودو هغه یو پیره د خلینو د الله نوم راوستو یاد کړای وشلیدلی یو مې کو په دویم پیره الله ته چړګې دي د نمو وشلی نو د الله په نوم کې ډېر لوی طاقت دی نو نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې د الله نوم چې کوم دا ډېر زیات وزن دي د الله د نوم نه وزن شي په ورځ د قیامت بل نیوي نو چې هر مسلمان چې کوم مسلمانی هغه به خامخا کلمه طیبه ویلي وي نو دا هغه چابړې بدرون وي د دې وجه نه خو د نورو احادیثونو او د قرآن مجید د نورو آیاتونو نه معلومیږي ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان كان مثقال حبة من خردل اتینا بها وكفى بنا حاسبین او دا غرنګ د نورو احادیث مبارکونه د قرآن مجید د نورو آیاتونو نه دا معلومیږي چې د مؤمنانو به نیکی او بدی تللی شي یعنی چې کوم مؤمن دی کوم مسلمان دی نو د سره به خامخا کلمه یې کنه او چې کله د سره کلمه وا نو د چابړې به درون وي چابړې درون شو نو د دې وجه علما فرمایي بعض علما چې په قیامت کې به ټول دا دوه پیری کیږي یو پیره به د کافر او مسلمان ټول کیږي یعنی هر سړی به دغه به چې کوم دی ایمان تللی شي چا چې کلمه ویلې د ایمان پکې شته هغه چابړې به درونی دی او مسلمانی او چې چا نه دی ویلې دی به کافر وي یو طرف ته به کافران شي بل طرف ته مسلمانان شي بیا به مسلمانانو د نیکو او د بدو اعمالو ټول کیږي نو بیا چې چا نیکې زیاتې شوي نو دی به کامیابي او د چا بدۍ زیاتې شوي دی بیا جهنم ته ځي او به هر حال چې مسلمان وي یو ورځ نه یو ورځ به د جهنم د اور نه راوځي دې وجه بعضې اعمال داسې نبي علیه السلام یاد کړي چې په هغې کې وزن ډېر دی نبی علیه السلام فرمایي چې حسن خلق یعنی ښکلې اخلاق او دغه رنګې خاموشي چې یو سړی ډېرې خبرې نه کي خاموش ناست وي نو د دې به په ورځ د قیامت ډېر زیات طول وي دغه رنګې د الله جل جلاله د یارې نه جړا یا د الله د محبت نه د سترګو نه اوښ کتلل نو په یو اوښکه باندې د جهنم ټول اور چې کوم دی الله مړ کړي د دې کس نو دې کې به هم ډېر زیات وزن وي